ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم رمضان المبارک دویم عشره شروع ده اختتام کی سورج پاتې دي تیر شوی جمعه باندې احکام او فضائل او مسائل ذکر شوی د دې عشرې په اختتام باندې با یو عظیم عمل مسنون چې فقهاو دا حدیثونه ثابت کېدو نه بعد وته سنت موقت چې دین هغه ول فرمایلی دي او سنت علی الکفایه چې دین دا ګرځیدل دي چې هغه ته اعتکاف چې دین دا وته ویل شي او دا د الله تبارک وتعالى دین دی ورکړه دا چې په دغه اخیری عشره کې لس رزو کې الله جل جلاله عظیم شپه شب قدر اغم ذکر چې دین هغه فرمایلی دا او هغه په دغه عشره کې دا خودل دا چې دا عبادت خیر من الف شهر الله تبارک وتعالى ول چې دین ولدا فرمایلی چې یویش په عبادت د زور میاشتو د عبادت نه چې دین دا سیوا دی دام په د عشره اخیره کې الله تبارک وتعالى چې دین دا خولې دا خدایي یو وجه رسول الله مبارک او د مفسرینو د نه خودلو چې دین یو وجه خولې چې رسول الله مبارک د خپل خیمه مبارک نه یو شپه باندې سر چې دین غره بهر کو او وی فرمایل چې تاسو ته ما د شب قدر د غشپې غ تعین چې دین دا خو چې دا په د فلانې شپه باندې چې دین دا ده لیکن د فلانی او د فلانی د جګړې د وجنه الله تبارک وتعالى د علم دا چې دین تاسو نه چې دین دا پورته نو دین دا خبرم ثابتېږي چې امت کې افتراق طرفګنی دشمنی دا یو ډېر قبیح او بد عمل چې دین دا ګرځیدل دي الله تبارک وتعالى انسان ته ورکړه چې دین دا ورکي دیو جن شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله دی یا بل یو صوفی عالم دی عبد القادر صاحب رحمت الله تعالی علیه و یغه مریدانو د आवाज چې دین دا فرمایو او یو مثال وته چې دین ورکو یو سړی چانه غواړي او دې چې ته ورزي نو جولې چې دین اوړي ځان سره یا منګول چې دین دا اوسي او هغه آکسته وي چې دې خو چې دین سره واچو نو کې انسان ډیر زیات چې دین هغه سخت می او پاغه جولې کې او پاغه منګول کې او پاغه لپه کې ول چې دین خامخاس اچي نو یو صاحب بسره ناشته هغه صاحب بزرګ انسانو هغه ته فرمایي چې حضرت کچری یو کسر جولیبني او منګول وسره امني نو بیا به چې دین هغه پس کې غواړي نو ته وایي چې دا منګول او دا جولیب هم دغه الله نه چې دین غواړي جولیب هم درکې منګول هم درکې او ډکولوالي او ډکی به دلوم چې دین الله نو د متکف مثال داسې وي چې د الله تبارک وتعالى په دغه در کې او په دغه دربار کې چې دین دا نشته چې الله بس تا د دربار نه بچ دین زم نه بس چې سدي ما به ما تراکه نو خالی هات د الله تبارک وتعالى ورکړه دا ډېر زیاته چې دینو دا نو بیا چې انسان ته الله تبارک وتعالى چې د انسان حیثیت چې کوم دی نو هغه داسې وي نو د الله شان او د الله دغه دربار دا خو د ټولو نه چې کوم دی نو دا خو د ټولو نه
دا خو د ټولو نه چې د ټولو نه الله تبارک وتعالى دغه شان خو د ټولو نه چې کوم دنو سیوا دی هغه ایس یو انسان چې کوم دنو وی خالی هات چې دینو هغه نه پریدي نو د معتکف مثال هم داسې دی او د رسول الله مبارک سنت خو په داسې دي چې رسول الله مبارک په اخري عشره کې تر اخري د وفات پورې اعتکاف چې دینو دا کړی دی بیا د حدیث شریف کې فضائل چې دینو ډېر راوستي دي او پکار دي چې هر سړی د اعتکاف نیت چې دینو دا کوي علماء د اعتکاف چې دینو 3 اقسام خولي دي اعتکاف یو داسي چې هغه واجب اعتکافي منظورم شي چې انسان په ځان باندې نظر چې دینو کړی وي نو اعتکاف چې دینو دا به چې دینو خامخا کې او واجب اعتکاف هغه ته وي دویم اعتکاف چې کوم دی نفل له نفل اعتکاف ته روزم شرط نه ده او دا هر وخت کې اعتکاف چې دینو دا کولی شي لکه مثال یو سړی راشي او د 100 ساعت نیت په مسجد کې وکړي چې زه اعتکاف نفلی نیت کوم نو بالکل دی چې دینو دا کولی شي د غنټه وی دوی رزوی نیمه رزوی نو دلهم الله تبارک وتعالى د اعتکاف د اجر دا بوته چې دین ور کوي بلکې حدیث شریف کې راغلی دی چې سړی یو ورځ اعتکاف چې کوم دین دا وکي او روزو سره هم دی چې نیولې وي نو دا داسې شو چې 3 خندقونه د او د جهنم په منځ کې الله تبارک وتعالى چې دین دا خایل کی 3 خندقونه د یو ورځ اعتکاف باندې نو د نفلی اعتکاف دومره حیثیت ته دومره چې دینو دغه شان دی نو د سنت اعتکاف چې کم د رمضان په اخیری عشره کې چې کم داده نو چې داغه به څومره حیثیت او څومره شان به دا به د هغه چې دینو دا وي بل ځکه رسول الله مبارک فرمایي مفهوم داسې دی چې اعتکاف کوونکې داسې دی چې حجتین او عمرتین چې د 2 حج او 2 عمرې چې دینو دا وکړي اعتکاف کسوږي الله تعالی اجر دومره ورکوي چې لکه 2 حج او 2 عمرې الله جل جلاله دومره چې کوم دین شان د دای دا چې دین فرمایي بیا درېم چې کوم اعتکاف ته نو هغه سنت موقت دی چې د رمضان په اخري عشره کې کم هغه چې دینو دی او کفایي سنت هم دي د کفایي سنت نه مراد چې دینو دا چې کچره په یو کلی کې مثال په تور یا په یو محلہ کې پدې کې اعتکاف یو قسمونه کو دا ټول کسان ګناګار او تارک سنت چې دینو دا شو او کچره یو کسو کو نو ټول مرګري د دې زمينه د دې اخلاص کم دینو دا شو په یو کس باندې غاړه د ټول خلاصيږي او چې ونه شي نو ټول چې دینو په دې ګناه کې دا شامل دا ټول په دې کې چې کم دینو دا شي نو د اعتکاف ډېر لوی فضائل چې کم دینو خولي رسول الله مبارک په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې اعتکاف چې کوم دینه فرمایو او الته کې الله تبارک وتعالى موږ تاسو ټول بار بوزي او کوم کسان تر دي نو الته کې داستان موجود دي او پای باندې باقاعده لیکلي وي استوانه حنانا استوانه سریر استوانه توبه دا لیکلي دي نو د رسول الله مبارک دا جاله مبارک چې کوم دي نو د استوانه توبه چې کوم دا په دغه ځای کې رسول الله مبارک اعتکاف دا به چې کوم دینه دا کو او دله دا توبه زکه وای چې د رسول الله مبارک یو عظیم صحابي ابي بابا رضی الله تعالی عنہ نو هغه څه غلطي شوی و څه خبر داسې وي چې هغه راز کار کول نو او هغه چې نو داسې کړو هم څه په اشارات باندې چې دینو کړو نو بیا هغه چې کله خبر شو چې دا خو ما ډېر غلط کار وکړو نو هغه راغی په دغه ستن پورې چې کوم دینو ځان وتړو او بیا وته وی چې زه به ترغیب پورې ځان نه پرانځم چې ترسو رسول الله مبارک او یا الله تبارک وتعالى زما معافي دا چې دینو دانی وکړي نو دغه رسول الله مبارک چې کله خبر ورسید ویل عجیب سره ربی له بابا کچره ده ماته ویلې وی نو توبه به چې دینو شوی و استغفار به ویلو الله به رحم کړ اوس الله پوښه ابي له بابا چې کوم دینو پوښه نو بیا د ځان استنه پورې چې دینو دا تړلې تر دې پورې چې رسول الله مبارک ته وحی رااله خبر وته چې کوم دینو راغو چیرې ابي له بابا الله تبارک وتعالى معاف کو بس صحابه ته خندا لړ چې مبارک شه ستاد توبه چې دینو قبول شو وینا ځان وزه ترغه نه پرانځم چې ترسو رسول الله مبارک چې دینو هغه نه راغله او هغه چې دینو هغه ځکه کوم دینه پرانسته رسول الله مبارک چې دینو بیا پرانست نو په دغه ستن خوا کې رسول الله مبارک اعتکاف به چې کوم دینه کو بستر به وي د استوانه سریر چې دی په باندې لیکلي دي تاسو لړ چې
نو هغه ځای کې به ولا بستره به ورته چې کوم دینو غوړولې وه. نو بیا د محدثین او فقها د دې نه هم دغه استنباط کړی دی چې یو معتکف که اعتکاف په ځای کې وي نو بستره هغه چې دینو غوړولی شي او ځان تر بستره هغه دا چې دینو دا غوړولی شي. حتی اجازت خو د کټ هم دی خو کټ بهتر چې کوم دینو دا نه دی ځکه چې دې کې توازن راځي او مسجد کې دې کې به چې دینو تواضع او خاکساري دا به چې دینو کې. اعتکاف د سنت چې د څومره فضائل لي احکام هم دي او انسان نیت وکړو اعتکاف د وکړو او بیا دنه اعتکاف کې چې دینو د اعتکاف د دنه مات شو بیا به قضا چې دینو هغه به واجبي. نو دومره سګران کار هم نه دی او اوس خو الحمدلله موسم هم ښه شو. مسجد رسول الله مبارک فرمایي د علما محدثینو فرمایي چې بهترین اعتکاف چې دی نو دا په مسجد حرام کې دی چې الله تبارک وتعالى چاله مسجد حرام توفیق چې کوم نه غوته ورکی. دویم اعتکاف په مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم کې دی. مسجد اقصا کې چې کوم نه بیا په دغه درجه کې دی او بیا دا غي نه پس په جامع مسجد کې دی چې په دې کې اعتکاف چې دینو دا وشي. په جامع مسجد چې هغه جامع مسجد وي جمعه کې چې دینو دا کیږي نو اعتکاف وروالی او فضیلت دا په هغه کې چې کوم دینو دی. د معتکف د لپاره خاص شرایط چې دینو دا نشته. الله تبارک وتعالى دل په دې عمل اجر ورکي چې کم عمل خلق د مسجد نه بهر کوي نو هغه دل په مسجد کې ورکي. لکه مثال نماز جنازه دی هغه ته نزي معتکف ته الله دا هغه چې کوم دینو اجر ورکي. یو سړی اعتکاف کې دغه اعتکاف کې نه دی هغه د مریض عیادت کوي تپوس کوي الله دل په اعتکاف کې دغه اجر او دغه ثواب چې کوم دینو ورکي. بل سړی دغه صدقات او خیرات کوي د نیکه نور امور کوي نو الله تبارک وتعالى هغه د معتکف د اعتکاف د حالت کې ولا دغه اجر او دا ثواب ول چې دین ورکي. اعتکاف فاسدیږي په سبا باندې چې بلا عذر د مسجد د احاطې نه بهر سړی چې دین وداشي بس دنه به اعتکاف چې دین فاسدیږي با کله دغه حد معلومي کړي معلوم کله په غفلت سره لړ او کنه بلا غفلت سره لړ اعتکاف د دې چې دینو دا فاسد دی. نو د مسجد یو د عرف مسجدي چې موږ د جمعات وایو لکه مثال سړی په دې گیټ باندې داخله شو دا ټول احاطه د مسجد په عرف کې دا چې دینو بللی شي. خدا بعض ځای داسې وي چې هغه ضرورت د مسجد د پاره چې دینو دا وي لکه مثال او د سونو ځای دی واشروم دی یا د فیضار د ځای چې دی نو دا د مسجد کې شامل چې دینو دا نه دی. یو که سړی قضای حاجت د پاره ځي خو ټیک ته اعتکاف نه مالیږي لارې کو سره څوک ملو شي مریض می تاسو موږ څنګه خیر ټیک ټاک دام چې دینو ټیک ته خو کنه دی اسی چې دینو بهر چې دینو دا اوزي نو اعتکاف چې دینو دا مات شي. مسجد احاطه زمون ټول مسجد چې دینو دا مسجد احاطه را کدا بره ګلری ده کدا صحن ده نو دا مسجد ده برانډه ده دا مسجد ده. خو کچری داسې وي چې مثال سیړې د مسجد د احاطې نه بهر چې دینو هغه جوړ شي وي لکه دا دوه سیړو کې لږ ته شک دا چې دینو دا د زما کال بکال خیالي چې یو مفتی یا یو بل خج کوم دینو وی داسې فقيه اته ځکه چې په دې کې دا سیړې په واشروم راغلي دي او دغه د پیزار په ځای باندې چې دینو راغلي دي دغه نه احتیاط پکار دی او چې په دې سیړو باندې متکف خيج راخيجي په ټول مسجد کې ګرځي نو هغه د پاره چې دینو سنشته دغه اخوا چې کوم پورشن دی نو دا د مدرسې په خوانه چې کوم دینو نوم خوري شوی دی نو دغه په مسجد کې دا چې دینو دا نه راځي. اوس دغه زموږ د مدرسې چې کوم احاطه چې کوم نه وي دا نو اغیلم ک بلا حاجت یو سړی لړ نو اعتکاف بالکل مات ته. او مثال اوس واشرومونه دي نو هغه سړی استعمالول شي واشرومونه هغه التکیم دي نو چې څنګه دا استعمالول شي دا سي هغه استعمالول شي بلا حاجت بوله نزي او بیا با دا بچ دین راځي. په کار چې رمضان په اخیری عشره کې انسان ډېر خطاکید سره عبادت دا چې کوم دینو دا وکي بلکې کې وسړی د مسنون اعتکاف یعنی سنت اعتکاف نشي کولای نو چې د ورځې او د شپې نیت خو چې کوي کوي او راضي او په عبادتو کې چې دینو هغه به چې دینو شامل شي الله تبارک وتعالى به اجر ولا بهترین به ولا چې دینو دا به ورکی. نو د اعتکاف چې دینو دا اعمال او دا افعال بلکې ودام نه چیرې یو متکف وي هغه بالکل خاموش چې دینو هغه پروت وي په جماعت کې او دا خاموشي هغه ثواب غني دا هم د اجر چې دینو په دغه نه بالکل خاموشي به ثواب نه غني خو دې خاموش نه خپل اعتکاف کې دي او ثواب د په دې باندې دا چې دینو کیږي او ادایګي چې دینو دایږي. نو په کار د جوس خو د جوانانو دغه رغبت زیات ته خو د مشران سپینګری
نو چې دیم اعتکاف کې څومره ډېر چې کوم دی نو دا کینی دومره قید چې کوم دی پردې چې کوم دی نو دا ثابت دي استحبابي او مسنون عمل له یو سړی اسم بهر چې دی نو غملاس وي اعتکاف چې دی نو هغه کوي اعتکاف کې بغیر شرعي امور هغه بچ دی نو هغه نه کوي کني هغه بیا فاسدي کې با خو شریعت ولا دومره رخصت ورکړی دی خو داسې خو نشته که چېرې یو کس وي په اعتکاف کې ناست دی او د هغه د روټۍ د چای د راوړلو څوک نشته صرف دې چې کوم دی نو کور ته به ځي بالکل یار اشنا دوست پر قربان نه کېږي نو هم دې خپله چې کوم دی نو تللی شي او زر به روټۍ به راوالي او بیا به چې کوم دی نو راځي تر دې پورې چېرې یو زنانه ده یو ډېر لوی شرعي امر دی هغه بغیر د ده نه چې دی نو نه حل کېږي دغه زنانه چې دی نو هم څوک نشته نو هغه ورته هم اجازت ولا چې دی نو دی هم دغه شان د زنانو اعتکاف ته زنانه اعتکاف په کورونو کې هم کېناستی شي الله به هغې هم دغه اجر دا بوله بهترین اجر بوله چې دی نو ورکوي خو که چېرې دا نکاح والی خاوند وي نو د خاوند نه به اجازت به چې دی نو دا به علي او کور کې چې مصلا ده کم د مسجد دپاره کوم ځای جوړ دی نو په هغې کې به دا به چې دی نو کینی او خپل عبادات دا به په هغې کې به دا به چې دی نو کوي انشاءالله العزیز روان جمعه باندې به د صدقه فطر حوالې سره خبرې کوو مرګور یو سوال زمونږ د مقامی کوم د منډې چې کوم ریټ دی نو هغې نه 110 روپۍ فی کس چې دی نو دا جوړیږي یو سړی رمضان نه مخکې خپله فطرانه چې دی نو سرسایه ورکولی شي خو فدیه چې دی نو دا نشي ورکولی فدیه مثال دا چې یو سړی چې کوم دی مریض دی دغه مې روجې نیولې نه او دې دایمي مریض دی په دې باندې پاس شوی دی نو هغه د هغه تېر شوي روجو ورکولی شي خو که دې وایي چېرې زه روان میاشت اوس نه غونډې ورکوم نو دا چې کوم دی نو دا نه ده چې کله دا روجې دی نه نیوي نو بیا به دا فدیه چې دی نو ورکړي او فدیه باره کې دا هم ویلی شو چې د هغه کس دپاره وي چې عارضي مریض دپاره نه ده چې مستقل یو سړی دایمي مریض دی یا شیخ فانی دی دومره چې دی نو هغه بوډا دی دومره په ذوب حالت کې دی چې هغه د رجوع نیولو امید نه اوسته او نه بیا شته نو په هغه باندې هغه به دا فدیه دا به هغه چې دی نو دا به ورکوي او مصارف کم دي ان شاء الله او یا چې کم دي نصاب یې څه دی نو هغه به روان باندې ان شاء الله چې به خبرې به دا په هغې باندې وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین